چې تاسو جلسه دام کوي او جلوس وباسي عرياني او فحاشي څه شي خبره کوي عرياني او فحاشي داغه خلاف جلوس دی عرياني او فحاشي ماما تلک پاسه څومره عمر دی شپېته کاله عمره زما دی ما د نیکه په ځای وخت یو نشته کینما د عریان لفظ څه ترجمه ده عریان لفظ ها چپ شي نه درځي او فحاش څه ترجمه ده وام داسې خلک هم جلوس کې رواني عریاني برباد فحاشي برباد یو ځل جلوس وته نو چترالیان پکې نو هغه وی کمیونست ادي برباد کمیونست برباد نو تاسو هغه برباد ولای دا وګور عریانی او فحاشي ته پیژنمنا او داغه خلاف په جلوس کې روان عریان معنا بربنده خزا فحاش معنا ورتلیدون کې سړی پوهیږئ عریان معنا بربنده خزا اور فحاش مانا ورتلیدن کے سڑے نو بیٹھے ہو عریان کے ساتھ اور مانگتے ہو اسلام بیٹھے ہو عریان کے ساتھ اور مانگتے ہو اسلام یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی پاکستانیان وہی پاکستان جو تھا نا یہ علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر ہے 50 کالا کے پاکستان دروغ جن پاتے بے ایمان دروغ جن ابتدائی کڑے ود چشینا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ابتدائی پہ دروغ ہوا اور انتہائی پہ دروغ ہوا امولیانو بل گوگشتو آواز کولو غیم ټول خسیان کولو کنا اهم خسیان کړ مناسب گوگشتو آواز سره کې طالب ما سره روانو د اخو محمد صاحب ادرینا چې ادرینا را روانو نو لس روپۍ ورکړې وي په ساعت کې نو طالب ما ته وایي چې مولوی صاحب ما خبره وره هر دلخ په یو غزي چې زمړې دی ته وایي د لوټ ته خو لګ وګوره نو لوٹ ہر سو کھسی کڑا نو پاکستان ہوئی علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ خواب کیا تھا علامہ اقبال کا خواب کیا تھا وہ یہ تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ کله کله تاسو ګورئ چې سخانه کې کابلای کې وغیرہ وغیرہ دا فوټ پاتونه چې چرته دي الته دا ریړو والا چې ناشتي یا گاډو والا ناشتي یا چابړو والا ناشتي بیګاله روټه پیدا کوي نو پولیس براشي قانون هم لاس کې واغستو پاسي فوټپات الکه ما دا څه چل دی وی چې زنانه نشي تیرې دي اتانهدار ماته وي زنانه نشي تیرې دي زنانه په ګرنیټو لګنو د زنانو کار څه دی چې په فوټ پاتونو باندې ګرځي پارمی سٹیڈیم کے مغا ڈولائی کتلی دیا اسلام کو آلے وہ دیم غصیق شاہ اسلام دا اسلام نم ولی آلے دا اسلام شرموائی ولی پا ڈولو کے خزی ناستی دغا کی کہ سخانہ کے او گورا کوچی بازار کے او گورا پا شفی مارکیٹ کے او گورا مینا بازار کے او گورا علامہ اقبال تعبیرو دام خلق وای چې بیډګر مولا خزو پسې بد وای د دلونو کالج کې سبق ویلې دی وای کنه وای یو دلاره مخامخ کوي یو لور ورته خیم که زما لور په پهلی جمعات کې سبق ویلې ګیره به کله کم په خبه سور شم مخ به تور کوم پهلی جمعات د ارشاد وختي ما ته ویل چې لګه گزاره وکړه ما وی چې خبره واوره ز قران نه بار خبرې نکو صفا خبره کداغه په ذات کې حکومت راضي کداغه په ذات کې خزر راضي
کداغه په ذات کې مولا راځي او کداغه په ذات کې خلق راځي. قران نه بار خبره نه. قران کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګرمي مرا جوړه کړه بس کی او دې تم خلک خوشاليږي چې په ټي وي کې زمانہ مران دلته مخکې کېنه کنه په ټلویزیون کې وایو خو ده د دې ټلویزیون داسې مثال ده لکه زه د دارالعلوم سرحد کې مدرس ومنو دا جلسو والا اعلان کوي کنه بیګاله و پلانې تقریر کوي پلانې به تقریر کوي. نو یو طالب ما سره د کوټیو دا شروقای ویلا ما ته وایي چې مولوی صاحب مالا وستان ما خو بیګا پا ګوګو کې ورډر والا مالسه ول خدای راستي ستان ما پا ګوګو کې ورډر والا د لوډ سپیکر ته ګوګو وي وستان ما پا کې ورډر والا. نو تاسو به وایي چې په ټلویزیون کې مونږ هم ورډر والو او پکې وی خودونه سپي. یعنی نن سبا ډاکټر صاحب چې لوی ترقی داوم د چې په ټي وي د چا شکل راشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. زتا ستا په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې زما کور ته په غلطایم ټلویزیون نه درانه نه وته. بس کما بس شو خلک دی وګوري په غلطای څنګه چې د خزو ستر داسې ضروری دی چې تا ته مخ وخی داسې د خزو ستر دام ضروری دی چې په ټي وي پردي سړی وګوري. منئ دا خبر په ټلویزیون پردي سړی وګوري. یو ورځ ما دا خبره کړې وه په دې ټي وي کې یو پهلواني کېږي خدای خبر امریکایان دي که څوک دي که نه نو ډېر غټ دي. نو ما وی چې دا ښځه او خاوند د ټلویزیون ته ناست دي او دا پهلوانان ګوري. نو ښځه چې خپل میړه ته وګوري داسې مګه غوندي. نو ښځه یې وایي چې سړي خو دا دي مور یې په سترګو ړنده شي زه دې مګې له ورکړې یم. نو ما ته یو سړي وویلې یو افسر ویل ټي وي کې مونږ د جمعې په ورځ چې پهلواني ګورو نو ښځې ته وایم چې ټي وي خو وګوره خو چې ما ته مګه ونه وی. تاسو پوه شوئ په غلطۍ زما کور ته ټي وي نه دی راننوتی. زما کور کې ریډیو نشته زما کور کې ټلیفون نشته. څه چې زه وایم دا زما ایمانم. زما کور کې چې ټلیفوني نو چې رنګ راشي څه وخت کې که سړی نه وي کور کې نو ښځه به یې اوچتوي. څنګه چې د ښځې مخ کتل عورت دی داسې د ښځې آواز هم عورت دی. دا اسلام چې مونږ کوو ما څه کدر کې ما وی چې مونږ اسلام داسې شی دی. نو علامہ اقبال د خوب تعبیر داو چې لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. پاکستان والے تباہ دے ہر حکومت چراشی میں یہ کروں گا اسپتالیں بناؤں گا کالجز بناؤں گا پلانے بناؤں گا ڈگریاں بناؤں گا. دا خبره چین نوا کړي چې میں یہ کروں گا په خپل قانون عملو کو نن ورشه د چین نه امریکا یریږي تی کنه. دیخوا وګورئ پاکستانیانو شرمېدلو دومره چینیان دي هایوې چې جوړیږي تاسو له سړک جوړول نه درځي نو چینیان هم ورته راوستي دي کنه. دلته صاحب انجینیرینګ یونیورسيټي سپرنټنډنټ انجینیر ډنډن انجینیر کوتکشا انجینیر چیف انجینیر پلانې انجینیر هغه خرلته اوس په نور کې یو ستن نشي جوړول. سپرنټنډنټ انجینیر او چیف انجینیر د چین وایا چې راغله ستا په مخ کې ملک به کروڑونه روپۍ والی او سړک جوړای درته نن تاله سړک جوړول نه درځي. ٹھیک شو جاز جوړول نه درځي سایکل جوړول نه درځي د چین نه راولای لارې جوړول نه درځي
دلته یو ډبلو کونی غوندې موټر راووتې وایي دا پاکستان سمبل دي دا رستو نه داسې بوتل بوک غوندي که نه وایي دا پاکستان سمبل دي د دې انجن د کم ځای دی د دې پارټس د کم ځای دی پارټس جاپان نه راوغواړي دوی په ډیبری ټریډ کی وایي دا پاکستان سمبل دی یعنی دومره غول امریکایي کړي او ته پې د پاسه کښېنې ټورېږي چې دا سوټه ما کړې ده دا سوټه ما کړې ده تا اوسه پورې په دې 50 کاله کې څه کړي دی خو وګوره تا سره یو ځای هندو آزاد شوی هغه هندوان چې تاسو به وي چې سل پاپړ د یو لوړ د پښتنو به وي سل پاپړ د یو لوړ او دا هندو جواب ته کولی شي ورشه سایکل د خپل جوړ لاره خپله جوړه موټر خپل جوړ دوایان خپل جوړ جازونه خپل جوړ بحری بیرغ خپل جوړه کپڑے خپل جوړي د هندستان په پارلیمنت کې دا ارشاد را سره دا د ناشته د هندستان په پارلیمنت کې ټول پارلیمنت دا غوي ناشتو قسم په خدای دې کله ټول پارلیمنت جامع د 0 روپو جوړه نه د 0 روپو جامع ټول نه واغست د ململ کمیسونه اچوته غوندي او هغه د 2.5 پیسو ټوپانه دا په سروي او دا پارلیمنتو د 90 کروڑ دنیا پارلیمنتو فیٹ موټر هغه خپل جوړ کړی دي وزیر اعظم د انډیا په فیه موټر کې ګرځي وزیر اعظم دلته وزیر اعظم لا وګوره چې کوم موټر راغلی صدر لا وګوره یو بلا راغلی د لینکوزر ورته وایي لینکوزر پیژنئ لینکوزر هغه چې لا وګوري دا کوم ځای نه راغلی تا تاسو پوری کړی سدي کړی دي سدي چین تا نرستو آزاد شوه دی نن خود کفیل دی هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خراب امریکای خدای دی وبخا په خوا به مې خراب لندن برتانیې ملک الزبت خدای پاک دی ډېره ډېره خوشاله کا ټول عمر خیرونه وختي خیر خورو تاسو غول خواره مونږ ټول اے ملوانی دا د خار خلک وي اے ملوانی وظیفه خور جوړین اے خیرات خور جوړین ساډیا خیراتا خاندین تو امریکای د خیرات خور نه غوي ګو څه وي کینو کاندل پښتو ترجمه کړ غولتا دوی ګو وي ګو تو بھی کھانے تے میں بھی کھانا تو چمچ نال کھانے تے میں انگلی نال چٹنا خود امریکی غل دی تی پا کاشوغا اخری از دی پا گوتی و سٹما تا خیرات خور نی نن ستا دا ملک سا حال دی دالکانو حالو گورا تمام بازارونا دا میوزک سنٹری شوی او پکی دا شپی بلو پرنٹی چلی گی ٹھیک شو بلو پرنٹی سنیماگانو حال دی او گورا بیا چې کم خبیث کر خپل ټلویزیون نه نو بیا د میوزک سنټرونه په کرایه ټلویزیون یوسي او د شپې په بلو پرنٹ ګوري دا د قوم حال شو نوجوان طبقه بیلیټ او بل څه بلا ده ویډیو گیم الکان تبا کړ بیړی غرق شو خزه تبا شو آینده نسل به کمپلیټ دمی کمپلیټ ما ته یو سړی وی چې مولانا صاحب تاسو به څه پوزیشنی ملزمون ویلاو ملزمون پوزیشن بدای چې آینده نسل به ډم شي مونږ به دوپړای مارش بوډا سړی چې مولا راکی هغه ته به ویم چې ته سورنۍ غږوه ته پوه شوې او چې لږ ځوان هغه ته به دبلې خېټې پورې تړلي یا به دبلې غږوي ځکه چې یو سړی ما ته وی مولانا صاحب ته کشمیر ته تلې مالنا تو کشمیر ته نه کیے نہیں چلے ان کو کہہ رہا تھا تو کشمیر نہیں کیے مان نہیں کیا وانا ما تو تو کیجیا مولا میں کہ تو کشمیر دے غزات نہیں کیا میں مال تو کیے ولنا میں بھی نہیں کیا وہاں مال دوس قوم دا امام کے در غیرتی ہو سکتے جس طرح تو ہے اس طرح میں بھی ہے نا تو مقتدی ہے میں امام ہوں جس طرح تو بے غیرت ہے اس طرح میں بھی بے غیرت ہوں نو لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ 70 سال بعد
دا علامہ اقبال خوب رشتیا شو کنا پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ پردہ اوچتا شوا او اوس خو نورم اوچتا شوا قربان شم دا سری شونډې نری غاړې نه والله چې یو ملا راغلی او دکان ته ماته وی چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه جینۍ څوک وای نی خدای مرکه یریږئ یریږئ څوک وی چې د ویړ کې ډېر بد مایا اپریدیو هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی وی چې د ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خلو چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې دې زړه خوشحال وي دا ولې دومره غټ شوی دی اوټ بیټ اوټ خلوجه وی چې خلو چې په ډبلوکي کې وګورم چې هسې مې اترې دې زړه خوشحال وي مونږ ټول داسې ما تاسو نه ګیله نشته لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ لاڑا پردہ لاڑا حیا لاڑا شرم لاڑو غیرت لاڑو ایمان لاڑو زتاستا پا ایمان وین او بیا درته په ایمان وای په دې سیول کوارټرو جماعت کې یو بزرگ راغلی 163 سال داغه عمر 163 سال هغه ته دا علم چې قبر ته ودرېږي او مراقبه وکړي نو د مړي حال ورته پته ولګي چې دې مړي باندې لاندې څه چل دی ما د شپې په 10 بجې دا ټایم ورته ویلي چې جی ما تم د یو قبر کشف وکړي ویل ښه مالو ویل راځه لاس نه ونیوم او دیرې ته راوستم او چې مراقبه یې وکړه ما ته وایي چې بچیا مړی خو درته خیم خو په دې هدیره ټوله کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې او دې خوشحال شي ویل دا ټوله هدیره مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي ګبراو شم او وتښتېدم په یو منډه مې کور ته ځان ورسولو تاسو پوه شوئ بیا زه په بجلیګر کې امام هم ستاسو بلاندې دا حالي ګورئ په دې مه غره کېږئ چې د پېښور لوی مولام جنازه وکړه او صاحبه قاري فیاض راغی او د ټول قرآن مشر دی صاحبه جنازه یې وکړه که نه څه شو ورک دی بہادر کے لگی کتنے جنازه وکړو بجلیګر مولا راغی وروړه جنازه وکړو په تقریر یې وکړو پله زما دې په خدای قسمي په خدای چې په ژوند دې خدای سره جوړه نه یې کړې او پیغمبر دې جنازه وکړي چې تا خدای پرېني لوی مولا خو پرېږده بله لنډه یو چل درته وښیم تاسو ټولو جنازې کړي دي چا چې د مړو جنازه کړي لاس اوچت کړي تا خو یو ګوته اوچته کړه یو جنازه دې کړې ده ووایئ کلمه چې تاسو کمې جنازې صف کې ولاړ وئ دې ځای کې نری غوندې درد شوی و چې خدای دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي نو مو یا مردود یا نفیت یا نه درود دا مړي بیړه غرکه شوه که نه امام له قرآن ورکه امام له و استاد چې ته دې کټ ته ولاړ وې او تا الله اکبر وې دې ځای کې دې درد شوی چې خدای زه ننواتې باندې راغلی یم او جرګه درته کوم او په جرګه مې دا ټول قوم درته ودرولی دی چې ده سره بېګاله مهرباني وکړه چې دا شی د امام په زړه کې مې راغلی دی که نه وایي چې امام راځي نو لاړو بیړه یې غه که نه د مړي که نه جنازه دې م خواره د کور دې وران شه جنازه دې م لاړه غرقه شوه او لاندې به دې دا حالي زه په بجلیګر کې امام وم یو سړی مړ شو چې مړ شو د هغه کار څه د هغه کار دا و چې هغه به ښځې سپلۍ کولې چې مړ شو ښخ شو 18 ورځې پسې کلیوال راغله ویل مونږ یې وباسو کلي ته یې وړو ما لې پرېږدئ مه یې وباسئ او ګناه ده ویل نه جي ته څه مه وایه ما زه یې څه کومه نوتیه دیره کې یې ښخ کړی و زم په سایکل سور شوم ورپسې لاړم چې قبر یې را پرانیستو او خښته یې را لرې کړه په خدای باور وکړئ او بیا په خدای باور وکړئ چې دومره لړمان ترې راووته د قبر نه
او دومره ویښته وپې او داسې ګونګټان راووته د قبر نه چې یو غرار جوړ شو لکه جټ جاز چې سور جوړ د هغې زر خښته ور وغورځول او پاسې راټوپ کو خاورې پې ور واچولې دا مې لیدلي سیټي کریم بخش د پېښور هغه سړی تېر شوی دی چې خپل ټول دولت یې د خدای په لار کې باج کړی دی او جوماتونه یې جوړ کړي او پلونه یې جوړ کړي دي او کووي یې ویستي دي دا 15 کاله پسې رئیس دی او زه طالب په معبد خان صاحب جومات کې د هرات مولانا صاحب سره مې سبق وی زامن راغله مولانا صاحب نه تپوس وکړو چې زمونږ پلار قبر ته اوبه تللي دي او مونږ دا قبر روباسو بیا یې پوخ جوړو مولانا صاحب ورته ویل چې نه پاس نه یې جوړ کړئ او لاندې مه دغه کوئ ویلې نه مولوي صاحب ته اجازت کوه ویلې زه خپل کار کوئ مولوي صاحب وی چې راځئ چې مونږ هم ورپسې لاړ شو په ټانګه کې کېناستو او د اخون بابا نه دېخوا د سیټیانو هدیره ده ورپسې لاړو چې تابوت یې راوویستو یو زوی شور جوړ کو حافظو ویلې میں دیکھناس به دیکھ لے چې تخته یې اوچته کړه هغه د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې تاسو پوه شوئ د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې دا زمونږ د مفتی عبدالقیوم صاحب زوی چا چې انجمن تبلیغ قرآن و سنت جوړ کړی دی ورشئ مفتی شهاب الدین نه تپوس وکئ چې تا خورې رئیس دی و د قبر د چا څنګه وه خیالم راغی جي خبره دا ده چې قبرونه مو داسې دي مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه چې هغه زمونږ مشرو امام الهدا او د ټول پاکستان هغه په تقریر کې ووی په شیرا والا گیٹ کې جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں مولانا شمس الحق افغانی هغه انسانو چې د دیوبند علماء وبوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانشته په ایشیا کې او مولانا شمس الحق افغانی هغه انسانو چې زه به میاشت کې یو ځل ورتلم ما ته به چې څه شکوک پیدا شو نو زه به ورغلم او هغه پوښتنې به مې یو ورځ مې دا پوښتنه وکړه اوس تاسو لږ وګرځئ دا پوښتنه وکئ بیا به ما ته راځئ هلته بالا مڼی ته ما به پویوئ ګرځئ دا مولیان په حرام پرې نه دی ګوره دې نه پوښتنې کول مولیانو د لاسه ستاسو د لاسه مولیانو نه علم هېر شو د مولا د دوکانه ډوګاک نشته که شته لمونځ چې ورپسې وکړي هغه جومات له منډې وایي زه بالا مڼی کې د جمعې لمونځ ورکوم نو بالا مڼی کې هم دا خسکي خانان ډېر دي نو هغه جومات لځي چې فکس ټایم باندې هلته لمونځ کېږي فکس ما د فکسای بچیا دا زما جومات ته ولې نه راځي وایي چې دلته ټایم ډېر لګي مال ټایم نه بجلیګر ملا سره د کونین وستنې دي هر چا ته په دغه پنه کې وایي دا زما جومات ته خان راتلی شي نواب راتلی شي دا ټول طالبان خوار سپیره شیخان میخان دغه خلک زما جومات ته راځي دا غوړکړي چېرته راتلی شي هلته دا خبرې نو بیا راشئ ما پوه کوي چې د معراج شپه چې دا په ټول کال کې یوه شپه ده د لیلة القدر شپه لیلة القدر شپه په ټول کال کې یوه شپه ده دا د امام صاحب مذهب دی کومو بلادو کې چې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځي د هغه بلادو د لیلة القدر د شپې څه پوزیشن دی دا تپوس مې افغاني صاحب نه وکړو په باندې 2 غنټې تقریر راته پې وکړو منئ ده په باندې 2 غنټې او لیلة القدر چې قرآن کې راغلی دی انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر په دې کې څه تنزل الملائکة والروح فیها تنزل دا د اسمانونو د جشن شپه والروح فیها په روح باندې راته نیمه ګنټه تقریر دا افغاني صاحب چې څه وخت کې وفات و زه جنازې له ورتلم د اشنغر خلک مې وکتل نه چا دکان بند کړی او نه چا چابړی اوچت کړی او نه څه کړي او نه څه کړي زه ایمان ورک شي خدای م ووه علامه د زمانې مړ دی نن او نن د 400 بازارونه څنګه کولاو دي
دې شمس الحق افغانی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ته وی چې حضرت ته وی چې لاہوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں دا رشتیا دی. اگر مولانا اگر آپ کو شک ہے تو آپ کو لے چلوں. وی چې مجھے لے چلے. افغانی صاحب وی چې پټانګه کې کېناستو او د لاہور لوی مقبره ته لاړو. چې مقبره ته لاړو وی ودریدو او لاہوری صاحب زما په دې مخ لاس والو چې لاس یې والو ول زما دې په خدای قسمی چې ما د لاهور دیره ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوته د هر قبر نه وی خمه ورته وکړه بیا راته په مخ لاس والو ول ابھی کوئی تسلی ہو گئی وی چې جی ہاں ہو گئی. وی چې آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی بعض مسجدوں میں صفوں میں کوئی کتے کھڑے ہوتے ہیں کوئی میلو کھڑے ہوتے ہیں کوئی گدے کھڑے ہوتے ہیں. وی آؤ یہ شک بھی آپ کا نکال لوں د لاہور شاہی مسجد تراله دا بتا سره پیښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دې تقاریرو کیسټ په هم تاسو د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ تو قتل ہے مولانا قادر آزاد مولانا عبد القادر آزاد دا مانا چې دار سن آزاد دے لیڈی ڈیانے تلو پٹا دے اور پسرائی بے نظیر سرا دین ہستی اور تس ہنگے کی مائی چې دا لاہور شاہی مسجد خدا خبر پا آرامو جوڑ دے کس بلا دے چې دیتا چرتا بزرگ ہوندے امام خدا نه دے ور کړي تاسو خیال راغی جی. نو عزیزانو عرض میں داو چې ما هغه خلق لیدلی دي کده رحمان بابا کی صدر تا حکم هغه وی 315 سال بعد ما په قبر کې ولیدو دا سی پروت ته لکه وستیږي 315 سال بعد او دا شعر میں ہوئے چې تر قیامت بسابت لاحت کی پروت وی تر قیامت بسابت لاحت کی پروت وی چې سوکیون کاندی پلار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دل دے رفتار د درویشانو پارچا چې د غضب لنده کی خخا خطا نظرو می گزار د درویشانو درس دیوان در رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو. دا سړیو دا څه وایي عاشق دی کنه خفه نشئ عاشق دی او په چا عاشق دی معشوقې ته وایي کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم سل توبې دي په هغې کلام زما تا نه بغیر چې بل چا سره خبره وکړم نو په هغې مې سل توبې یعنی د محبوب نه بغیر بل چا سره خبرو نه هم توبه و بس. نن لوی محبوب په دې کائنات کې خو یا خدای دی او یا جناب محمد رسول الله کبل څوک شته عاشقی کی سڑے پتشی پہ حسن پتشی حسن څه ته وایي ته هم عاشقی پتشی عاشقی حسن څه ته وایي خستوالی ته ولې یریږئ ځواني مرګ شي حسن وایي خستوالی ته نو د الله نه زیات خسته څوک شته قرآن کې خدای ویل دي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه دا الله نه زیات خسته څوک دی خدای په خپل وایي مجنون یې ورځ د شپې ناست نو خدای ته فریاد کوي چې یک شب مجنون بخلوتگاه راز گفت اے پروردگار بے نیاز اے بے نیاز خدا از چرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی خدایا دا زما نامه دی مجنون ولی خدا او دا د لیلا عشق دی ولی زما پڑھ کیا چولے دی غیبی آواز قسم په خدای دی چې عاشقانو سره د شپې د خدای خبرې کیږي په نیمه شپه د شپې د خدای خبرې ور سره کیږي نن ته د چارو تا سره حکومت تحصیلدار خې خبرې وکړي زمونږ د افریدي دی افریدي زه افریدی مثلا صحیح ما افریدی وای ټول
افریدی افرید اصل کې دیو دا دغه اولاد دی ځاصل نه پریدم نو زمونږه پریدي چې چرته تحصیل تلار شو تحصیلدار ور سره لاس ماس ملاو کی کنه نو چې راشي خزه ته وای چې وا خزه خلاص چې صاحب لا وی راغله و داسې په کرسي کې راته اوچات شه تحصیلدار ورته چرته پاسیدلې په کرسي کې راته اوچات شه و لاس کلاک راک و غاړې وخکم و په دې ملیم و ټپاولم و خزنو بیا شنه چای مرو اته ورځې اپریدې چې ده خزه ته د تحصیلدار صفاتونه کوي اته ورځې ته پوښوي تحصیلدار چې پمړه ټپولې نو ګوري چې خر خوې خو چې بار مړې شو کنه د تحصیلدار مطلب دای یا چرته تانه ته ورشي مرزا صاحب ته الله دې اوسات مرزا صاحب دا چل کړی دی ورشي مرزا صاحب سلام علیکم تاسو د مال ګمنډي کې ډېر ډېر تیسمار خانان شته کنه ډبګړې تانه ته چنه نو زیاغه وخت کې تیسمار خانه دا څه ورته مرزا صاحب سلام ټل بت السلام علیکم جی زرا بت بت کینه په بنچ د سپي غونډه کې نه او الله او خپنه شي چې چرته تانیدار لور شي او لاس ماس در کی یاره خان ډیر خسړې آرام کینا شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا یا نادان ځان د محمد د چمن ګل کا شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا یا نادان ځان د محمد د چمن ګل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق والکړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونا چې په یو مین شي دنیا په پتا مینه خدای قسم درته خورم چې د قران او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کما زما په زړه کې ده او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بنی آدم مخکاری زبردستی بچي چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباس ہے بجلیگر ہے بجلیگر سے سری نگر دا لغاری دیتی ہے دے صدارت نہ کس کا دے بس شئی گیا څه به مونږه دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه سر غړاول توتی ورته تړل توتی په بوټیک علي سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای داتشه دا بنظیره دی وزیر اعظم نه کوزکا او په دې مال ګمنډي سرک باندې برواني په ایمان یې سو ورته ګوري نو عزیزانو عرض مې داو نه حسن داو چې مجنون وای چې اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی خدای ولی دې زلیونه کړم او دا د لیلا مینه دې زما زړه کې ولې چولې ده نو څه چالو شو غات فضل غیب آمد مرد غریب لا جرم غم ہاتھ را کردم نصیب آواز ورتد آسمان نو شو چو مجنون غریبا د لیلا مینا میں پتا پڑ کے زکا چولے او تمہیں پہ بیان کرے زکائے چکار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس دا د لیلا کار نه دے دا زما کار دے د لیلا په مخ کې زما د نور چمک مائی خیدے نئے مجنون تپ ما میں نی په لیلا مین مجنون سوئی گفت مجنون اکبک شو گفت مجنو گر ہما روئے زمین
हर जमान बरमन कुनंदे आफरीन कदा दरोए जमीन दुनिया टोला प माफरीन आफरीन वही लेकिन जा मन न गोयम आफरीन है चकस मदह मंदश नाम लैलाबाद बस ए अल्लाह जमा दई चाप आफरीन परवाह निश्ता देना पस द लैला कंजल जमा आफरीन दे खुदाया अजीजानो अर हुसन चो गोरी अर हुसन नुस्ता दिमाग बचता जी चरता या अल्लाह दा शेदी ची दुमरा खस्ता पैदा करे दे ची दा पैदा का उनके बे तुमरा खस्ता ही पैदा का उनके वाह उन पर खुदा मायनी है या उन पर रसूल मायनी है अजीजानो खपन शई पा यो सड़े मड़ो पर कब्र की ते मलेको तपोसो को मन रब्बो का अगर हाँ वे मन रब्बो का वे चपशत सो रब रब के जो कब्र उठाई बनी हो गए मां नतासु माइन टोल और रस पचशी है पटे पर हुए पकचालान हुए टमाटर हुए टमाटर ग्रान शू टेपर ग्रान शू कचालान ग्रान शू प्लाने ऐसे ग्रान शू उस वावरा पेंशन दे पदेम टैक्सो लगे दो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह नूर ज्याद अमीन कर कापायद अलकानो दा पदेम टैक्सो लगे दवायानी दुकान दे दवायानी प बोतल बांधे ब द्वेम लेबल लगे दले चे सेल टैक्स 5 रुपए सेल टैक्स 5 रुपए आसी बोतलूना द 50 रुपो बोतल राशि पातिया 90 रुपए शो 80-90 बांधी द 50 रुपो बोतल शो द टाटकी मजदूरान 50-60 रुपए रजली माशूमी बीमार शी 300 रुपए द डॉक्टर फीस और द 300 वर्ता दवाई लिखी चे द बिजलीगर मुला दुकान तराशी दवाई कौन है उरान उस बदा चुकाड़ी 300 ना डॉक्टर वास्ते जरा हम खोरे डेर खकार दे तम वोट लेतलेवे समकार दे टाटकी मार उस्तास्त संग है पर सरक बसंग गड़े दे पर डेटसन के बसंग गड़े दे पलारे द पास बडुल की तसंग गड़े दे दलता है उधर इलेक्शन न दलबे पाकिस्तान का तकदीर बेनजीर वेम का नहीं तो पिशावरियो सुनो कोई काम नहीं है थोड़ा बेनजीर दे नाल सदर साहब लगारी दे नाल थोड़ा कोई काम नहीं है उन्होंने बुरा कहना तुसी जुल्म कर सो अगर उन्होंने बुरा कह सो थोड़ा काम उस नाल है जिसनू तुआने कौमी असेंबली दा मेंबर बढ़ा के ते असेंबली जिसने बेनजीर नु वोट दे के उसने वजीर आजम बनाया ठीक है थोड़ा कोई काम नहीं है बेनजीर नु बुरा कहना ते सदर साहब नु बुरा कहना ना तेरा हक नहीं अगर तू पकड़ से तो तू कौमी असेंबली दे मेंबर नु इथों सी पकड़ से मैं जिसनु वोट देवा मैंने अपनी जिंदगी 2 दफा वोट देते 2 दफा जिसनु मैंने वोट देते उन्होंने कम दा किए दाकारों का वही जीव बशी उस दना पर तू गुबासमो पदे सरक दे रखा गो तो खुदा बावरों का चिदश्पी बिजलाए वाला रावास तो चा ट्रांसफार्मर कम जे क्यों लगो दश्पी जब ताला वोट दर कम जत्ताना खज आलम मेंबर सूबाई था कौमी था हिच न हुए आए बेनजीर दा जुल्म आए बेनजीर गरीब दा के जुल्म है उन्होंने जिसने बिठाया जुल्म उन्हें दे कदी खबर पोई गई कनक खुदा ना पोया मड़का कदी खबर पोई गई तो जुल्म द चा दे चागा के नो लेगा नो जुल्म द मेंबर दे का जुल्म द आगे गरीबे दे आखो खजाद अब सपुईगी ना खपला मारा दा अविया घंटे दागे पर जायदाद के रेलगाड़ी चलेगी ना द बादशाह खजाद आगा बोई खलक दलवगे मरशु एलुरी जो गोड़ी दी खुरी का उस बाला माल गुमांडे की चाहते मैं चल कर खलक दलवगे मर की दा गोरे ना चाह वाखिस बड़न दी और शौक रखा ना अगर तदा पता नहीं जिदा को पैसों कीगी और खुदा खबर दाड़ी गड़ी बड़न कड़ी दी कच्चा बदा या अमड़ी गड़ी दी तासो पोई सोई दा को पैसों कीगी
دا هغه ته پته نه ځکه چې مالدار هغه د پیسو د اغستو خوند چیرې نه اغسته. تاسو پوه شئ؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې چا دې سټیج ته رسول یې نیسئ باغا هغه ته به وایي ما څه کار دی حکومت سره. حکومت چې چا جوړ کړی دی زه به هغه رانیسم. ما جوړ کړی منبر دی زه به دی رانیسم. د منبر کار دی چې دی د دې ځای نه حکومت راونیسي پیسې ملای کړي. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ سم شئ سم. که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم. ما چې کوم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کوم منبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کړي کلمې مال تېرې کړي کلمې تېرې کړي. مالو وایي چې په موږ د ښځې په درې کاڼي طلاقي چې موږ به تختو نه. ویل په موږ د ښځې په درې کاڼي تختو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه وایم چې زه به دا وکم. بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا خدای والے یو گئی التا په بم کې والوزی دا لټوي دا لاندې مونږ غرق نه کی. پوه شوې؟ وسه پتا لګي او دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دھماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي. حکومت ورته دا اعلان وکړ 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000. لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوزي. زه به 30,000 روپۍ علم زما په اومې پیړۍ دین حالتي. خدای دې زما کور روان کړي چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم. دا هغه شرمېدلی قوم دی. دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والوزي. خیر دی شهید شو. شهید نه لم خلې نه څه وباسم شهید شو. تاسو پوه شوئ؟ زما عزیزانو نن د هغه غریبانو سال دی. دې منبرانو ته مې ویلې چې دا به نه وی چې میں یې کرونګا. میں شیطان ویلیو ابدالآباد د پاره تباه شو. میں یو د خدای خاصه ده که د بل چا شته یو الله دی چا به وایي زه بل څوک دی چې د خدای په مخ کې وایي چې زه. زما عزیزانو هوش وکئ سوچ وکئ. ارشاد ما ته وی چې سیرت باندې تقریر وکړه. مال ډاکټر ته چې څوک ورشي که نه ډاکټر ته هغه چې په نبض لاس کیدي نو داسې نه کوي چې خوږیږي سر او داروی د خپو کوي. داسې کوي ډاکټر چې کوم ځای خوږیږي هغه علاج به کوي که نه. دې وخت کې د دې قوم دغه ځایونه خوږېده چې دا کوم ما بیان کړه. زما په دې خبره پوهېږئ؟ او زم در سره یم. ما تاسو تړومبی ټکی کړی چې بغیرت قوم د امام کدی غیرتی نہیں ہو سکتا. میں تھوڑے نال ہاں. جڑی مرداری ہے تھوڑی سی میں آگے ہوں. ٹھیک ہے. اس مولانا عبدالمجید ندیم شاہ سے تشریف راوړو او ما خو تقریر مگت کو حالانکہ زه بیمار هم داړومبی تقریر د پیښور کې چې ما په اخلاص وکړو. خدای دې تاسو ته ښه ورځ درکړي او دا دعا په اخلاص وکړئ د ربیع الاول میاشت ته چې یا الله زمونږ د ملک ته د کافرو د ملکونو نه نجات ورکا. خدای زمونږ ملک کې داسې اسباب پیدا کا چې مونږ د کافرو ملکونو نه بے نیاز شو. یا الله اوږي خیو تږي خیو بربند خیو خو یا الله کافر ملک ته محتاج خنی. الله دې د دې ملک په خپل قدرت کامله سره داسې اسباب جوړ کی چې څنګه انګريز د دې ملک نه تللی. اوس دا بل درته وې بلې خبرې تم سوچ راغلی دی. پیښور د سیکانو ډک شو که نه؟ هغه دکانونه بیا ونیول چې کوم داسې کشته پټکي والی دي هغه ورځ په بالا ماڼۍ تېرېده واده و پکې په سیکانو کې. نو په ډیټسن کې دوپړۍ میخې وې
او د دوی یو پخوانی لوبه ده نو ادوپای بغږېده ټک 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 په بالا معنی تېرېده او سیکان مونږ په مخ کې ګډېده بیا در باندې را لکه خېږي اپکې گئی ما تجارت درنه لاړو حیا درنه لاړه شرم درنه لاړو غیرت درنه لاړو بس وقتی طور د سارو رونه یو مونږه پاخور کې چې سي وی خرو کې نیخ په غزو سملو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ندیم صاحب تقریر هم نه اوریدلی غزای ها چې څوک نه زیلا سوچت کوي او کلاړې نو څه به یې